السلام علیکم. یو ځل بیا زه محمد داود خان کاکړ تاسو سره مخامخ یم په کنټ ټاپیر ټیم سره مېلمنو سره. نن چې کوم تاسو سره موږ ټاپک خبرې کول غواړو چې کوم د افغانستان چمن بارډر چې کوم دی په دې باندې تاسو سره خبرې کول غواړو. بل چې کوم د بلوچستان د معیشت دی اکانومي د غریب خلک چې کوم دي هغه څه پریشانه دي په دې باندې تاسو سره خبرې کوو. نور چې کومه دا ټیم د کرونا کوم زور خاص هغه ووتی د بلوچستان ازم د پاکستان ازم په دې باندې تاسو سره خبرې کوو. اول چې کوم موږ سره درون میلمه دی هغه موږ سره دی رحیم آغا صاحب چې کوم دی د انجمن تاجران بلوچستان پریزیډنټ دی د بلوچستان ته ترکړی وي سر. هغه سره چې کوم دی نظیر چکزي صاحب چې کوم دی مرکزی اسسټنټ اطلاعات دی ترجمان د پی ټی آی تا ته مرکړی وي سر. رحیم آغا صاحب چې کوم دا ټیم د خاص کر تاسو دا خبر ځکه تاجران سره تعلق دی دکانداران څخه ګورنمنت څو ریسک کېږي چې کوم دا ټایم دی هغه لږ نور هم مخته به ورته اکسټینډ کړي د 9 بجو پر ځای 10 بجې کوي د دکاندارانو چې کوم دی. ظاهره خبره د دکاندارانو په دې کرونا کې ډېر زیات بیخي ډېر تاوانونه وسو. دا ټیم چې کوم دا دکانداران دي د هغو چې کوم دي د معاملات کې نه پکار دي چې د هغه هم د په د ایس او پیز باندې عمل وکړي. په دا ولاستي ته څه ویل غواړې او څه کول پکار دي دکانداران ته چې کوم تاجران ته چې کوم؟ شکریہ داود خان صاحب ستاسو د پی ټي وي بولان د مکمل ټیم زه د خپله جانبه د انجمن تاجران بلوچستان د جانبه موږ شکریہ ادا کوو. یقینا هم داود خان صاحب د 15 مارچ څخه 2020 په نړۍ کې په دنیا کې د کرونا ناروغي راله ناجوړي راله بیا په ګر دنیا کې لاک ډاون ولګېدی. دغه سره سره موږ هم دا محسوسه کړل چې د ګرد دنیا کې یو لاک ډاون لګېدلی دی یو ناجوړي راغلی ده قدرتي یو افت راغلی دی چې دغه دواوې هم نشته دغه مخنیوی موږ په کومه طریقه کوو. نو بیا حکومتونو دا فیصله وکړه چې ښارونه به بندېږي په دې کې بازارونه به بندېږي. خو زه یوه خبره داسې په واضح الفاظ درته کوم د بده مرغه یې بولې کې د ښه مرغه بولې په دنیا کې چې دوکانونه بند سلو هر انسان ته پر کور باندې خوراک رسېدی و هر وګړي ته هر انسان ته پر کور دغه چې کوم ضروریات هغه پر کور ورسېدلو. لیکن زموږ په دې وطن کې په پاکستان کې زموږ وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان وکړي چې موږ به ټول د خلکو د بجلي او د ګیس بلان ورمعافوو او موږ به خلک فیسیلیټیټ کوو خاص کر تاجر برادري چې کومه ده هغه موږ تاسو ته ښه بهتره معلومه چې تر کومه ځایه پورې خلک فیسیلیټیټ سلو تر کومه ځایه پورې خلکو ته دغه سلو او راځو د تاجرانو خواته موږ تقریبا د حکومت سره 3.5 میاشتې موږ خپل کاروبار بند وساتو. په دغه 3.5 میاشتې کې نه زموږ د ګیس بل معاف سلو نه مې د بجلي بل معاف سلو. بیا موږ په دې ځای کې موږ د صوبایي حکومت خاص کر موږ د وزیر اعلی بلوچستان د جام صاحب موږ سپیشلی تاجر برادري موږ دا شکریہ ادا کوو چې په ګرد پاکستان کې 2 ورځې لاک ډاون دی هفته و اتوار او په بلوچستان کې 1 ورځ دی هغه هم د جمعې په ورځ باندې دی. دا زموږ ډېر غټ ریلیف دی چونکې د جام صاحب تعلق خپله د صوبې سره دی هغه ته دا ډېره ښه معلومه وه چې په دې خاوره کې په دې صوبه کې تاجر برادري عوام هغه موږ هغه فیسیلیټیز موږ نه لرو کارخانې او انډسټریز موږ نه لرو چې زموږ خلک دي په روزګار باندې وي. نو دا خلک ډېر تباه سوي دي د کرونا د وجې سم ځکه چې د 2 ورځو بجای 1 ورځ کله پر ده چونکې تنقید هم وسولو د نورو صوبو د خوا څخه چې تاسو زموږ د ګر پاکستان یو دغه چلیږي تاسو بل دغه کوئ موږ د ده شکرګزار یو. نور دویمه خبره تاسو دا وکړله زموږ تر اوسه پورې شادي هالز بند دي ټوټل میریج هالز چې کوم دي او رسټورانټ چې کوم دي. داود صاحب تاسو ته به معلومه وي تاسو د دې ښار خلک یاست کشنی سے کشنی رسټورانټ یعنې هوټل هغه چینکي هوټل چې موږ ورته وایو په دې کې د 10 ملازمینو څه ونیسه بیا د غټ رسټورانټ څه پورې چې په هغه کې د 100 ملازمینو پورې کار کوي. دغسې لرمه میاشته رسټورانټ والا د ملازمینو تنخواه هم د جیب ورکوي کرایه هم د جیب ورکوي او چې کوم د ده سره لیبر دي دغه لیبرو تنخواه د جیب ورکوي او دغه سره سره چې کوم د میریج جالز والا دي یعنی په یو میریج جال کې سکشنۍ چې کوم میریج جال دي د 100 کسانو څخه بیا د 200 کسانو پورې په هغه کې ملازمین کار کوي هغه د 9 ورځې پورې بند ولاړ دي. تیر هفته که ستاسو پیل پر 14 تاریخه باندې زموږ د انجمن تاجران بلوچستان درناوه پر منان چوک باندې موږ کښېنستلو تقریبا دلته موږ 3 غنټې پر منان چوک ناست د خپل حق دپاره راوتلي وو چې لہذا زموږ سره د حکومت تعاون وکړي آیا په ګرد دنیا کې لاکډاون ختم سلو ریلیف خلکو ته ورکول سلو موږ ته نه هغه ریلیف راکول سوی دی نه موږ ته هغه
چې کوم په دنیا کې و دکاندارانو سره کم ښه سوي دي هغه د موږ سره نه دي سوي. بیا موږ شکریه ادا کوو زموږ د منظور خان کاکړ صاحب چې سنیټر دی، بیا سنیټر منظور خان کاکړ صاحب رالی موږ ته دا یقینداني راکړله چې موږ تاسو زه وزیر اعلی ته وایم وزیر اعلی به ستاسو چې کومې د شادیالز مسلې دي د رسټورانټس مسلې دي نه ستا خبره زه کټ کوم سوري ستا دا خبره کوي چې منظور صاحب مس شو که سنیټر باب چې کوم پارټي چې کوم دغه رنګه سیم بلوچستان چې کوم دی هغه مس شو کل خلیفه هفته کې ورځ لاک ټیک نو سره اعظم سره پر خبر کوم تاسو کوم رسټورانټس دي کستا شادیالز دي اخر اوس ورته بند دي کوم تاسو ته فیډرل ګورنمنت یا پروینشل ګورنمنت بلان په مت کې بل مت کې کوم شبل سر کول ته هغه نه دي سي زه سره بالکل لیکن هغه نه دي سي هغه نه دي سي زه کم ټایمینګ چې په خواص موږ سهار د 9 بجو سره بیا د 2 بجو پورې ماښام به موږ کم ټایمینګ تاسو بلې دلو سره کم ټایم به تقریبا په کم 2 بجې سولې یعنی هغه د روزې ماحول لکه روزه ماته چې خلک ځي په ښار کې به یو دم رش ولګېدي یو سوفیز د کومې خوا وې ماسک د کومې خوا و سنټایزر د کومې خوا هېڅ یې سوفیز باندې معمل درآمد نه کېدی. بیا چونکې زموږ سره چې کوم سنیټر صاحب رالی بیا دغه بعد موږ وزیر اعلی بلوچستان سره ویل دو بیا موږ دغه بعد د هم سیکرټري صاحب سره ویل دلو د زموږ چې کوم وزیر داخله دی ضیا لنګو صاحب دغه سره موږ ویل دلو بیا د زموږ ټایمینګ د 7 بجې 10 کې ماښام ماخستن د 10 بجو پورې د ټایمینګ کې زموږ دوی مطالبه در اوسه پورې پاتې دي چې کوم د رسټورانټ زموږ مطالبه ده چې باید دا د سوپیز ته دي ځای ورکړي. داود صاحب ګوره په نړۍ کې یعنی جازونه خلاصولو ټرینونه خلاصولو بسان خلاصولو د جاز په تاسو کړل یاس بيخي کښې کښې چټاني یعنی یو سړی په منځ کې نه کښېني دوه کسان کښېني موږ ته وایي زموږ ډېر غټ سپیس لري پر رپورټ چې کوم غټ وټلان تاسو ته معلومه ده تکتو د بلنه ده. زه تاسو دا خبر کوم مثال دا خبر صاحب بالکل ټیک ده موږ دغه شهر خلک یو دغه ټیک موږ بازار ته اوس کوم اوس ورځ دی هغه ډېر غټ شوی صحیح ورځ کوم ده ماشان اذان په کم لس کم اته بجې باندې کېږي نو هغه بعد کوم دي خلک شاپینګ کې د ورځ ګرمي لږ پس بجې بعد وځي به تر 10 بجې پورې ورځ بجې پورې نو په هغه بجې بند شو بیا ټینګ به دومره رش شو دومره رش په سو چې سوپیز خو څه کې کوم کرونا مخکې رش شو هم دومره رش نور په د او بجې سپاره شو بالکل یقینا زه خبر دا سوپیز باندې عمل کدایم نسوي کنه جی بالکل یو خدا شي په دې باندې تاسو انجمن تاجران کم دي تاسو دا څه کړی دي کوم لا عمل مراول دي په باندې څنګه سر موږ سوپیز ته کوم تاسو داود صاحب خبرو کوی سوپیز موږ تاسو به ولای سو تاسو پی ټی وی بولان ټیم موږ تاسو ته مارکیټونو د ښکارا کوو چې باغ کې کوم واترو ګیټونه لګېدلې دي باقاعده سپری کیږي چې کوم گاکان راځي موږ ټوټل دکانداران ماسک لګي سنټایزر یې شي دي دا بیل مجلس سره چې د کوټي په عوام کې هغه شعور نشته دغه شعور کوم زما کار نه دی تاجر دا شعور کوم د حکومت وخت کار دی چې هغه شعور لره ورکی نه و چاته خبر کوي به چې عوام ته ورکی سر نه دکانداران هم دغه شهر خلک ته مرجه دکان زمر سر زما اکثره دکاندارانو ماسک پانه دی دلې زه ته به سر زما دا ماسک دی یعنی پریزیدنت انجمن تاجران ما وخت ماسک لګولې دي زه د ځان ذمہداري ګڼم ده زه ته به سر ته یو ترازم نظیر صاحب زم دی مزیدم خبره کو نظیر تکزی صاحب زهره خبر سره پیټیز تعلق دی بیا ته اسسټنټ ترجمان مرکز استاد غټ ذمہداري جوړیږي ذمہوار سره کوم دا کرونا وزاره خبر دا چې پاکستان دا غوڅ کوم زور یغه واتی دا ټینس کوم کرنټی کوم خبرو کو 2 لک اویاز زیات پوزټیو کې سونه دي تقریبا دا 15800 کسان کوم دغه زمړ سو به د خاصه خبره په سره لګیږي که زه پرسنلی دا خبره وکم چې هغه دومره سخت نه ده ډیر کسان په دغه سیټ باندې تراغل جمال شاه کاکړ صاحب او نصر الله زیر صاحب دغه رنګ نورم ډیر داس کسانو چې هغه کرونا او بیا د جوړ سو علاودین کاکړ صاحب بار پارټي زخه دی هغه څخه جوړ سو نو هغه کی بیماری مې بیا هم جوړ سو کرونا ځخه خلک منسوي په کار دی بیماری مخکې بم ولا سخت بیماری پکښه به کینسر او یا شوګر او بل غټ بیماری و بیا دغه ایجم زیات بیا وځي ملسون موږ داس ډیر کم خلک ګل ځاله کرونا ځخه ملسو دا ټیم په بلوچستان کې په پاکستان کې په بلوچستان کې د کوټ ثبات ته ورسې دا کم نور زلیت کم دي تقریبا 95 خلک څنګه دا ټیم کرونا سی وي دي هغه جوړ سیوم دي هغه په پیدې لم نه دي دا ټیم مزید کم ز خبره کومه ما مقصد دا دی د مجلس سي موږ ډېر ټایم ز خبره کرونا باندې د پروګرامونو کو مختبه د ګورنمنت څه عمل وي د سکولام په حواله سره د ادارو په حواله سره د دفترانو په حواله سره یعنی ګورنمنت به څه کوي
ستاسو پی ټی آی ګورنمنټ څه کوم دی؟ داود خان صاحب ډیره مننه ستی د پی ټي وي بولان او ستی د ټوله ټیم موږ شکرګزار یو. داود خان صاحب اصل خبره دا ده چې په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې چې کوم وخت کرونا وایرس ولګېدی کووډ 19 چې په دسمبر کې د دې 2019 کې د چاینا څخه چې اول کیس رالی نو د هغه بعد آهسته آهسته دنیا چې خپل تیاری یې شروع نو پاکستان چونکې زموږ ګورنمنټ اول هم د مسلو مسایلو ملک ته در معلوم و چې د ډېر افراتفري و په ملک کې د کرپشن خلاف د نورو دغه خلاف یو ملک یو سلسله روانه وه چې دا وایرس رالی پاکستان کې په حکومت پاکستان چې کومې تیاریانې د اوله څه ورته وکړې په شروع کې سخت لاکډاون یې وکړي او په سخت لاکډاون کې بیا په سټارټ کې موږ دا وایرس رکاو کې په ملک کې په هغه شروع کې دا وایرس د اول چې لاکډاون وسو په ملک هغه د دې غټه ذریعه و چې په ملک کې وایرس رکاو سو د هغه زموږ څه ظاهرین چې په ایران کې وو یا څه زموږ تاجران چې په نورو دنیا په ممالک کې وو چې بایر راکړلو څه بای روډ راکړلو او هغه کسان چې وو هغه زموږ مجبوري وه چې موږ ملک ته راوستلي وای ولې هغه ملکو مزید هغه ته ځای نه ورکاوئ ویزې ایکسپایر وې بیا ګرد بارډران ته را رسېدلي وو څوک ویزې ټکټان یې کړي وو څوک څنګه وو نو موږ راوستو هغه خلک د هغه د وجې څه بیا په پاکستان کې دا و چې وایرس آهسته آهسته پیلاوی انټرنل چې کوم وایرس بیا سټارټ واخیستي چې انټرنل کیسونه شروع سو د ملک څخه د بیرون ملک څخه علاوه دغه خلکو څخه چې اخیستی نو پاکستان کې زموږ وزیر اعظم عمران خان صاحب تا ته در معلوم دی د اولې ورځ څه دی وایي چې لاکډاون او کمپلیټ کرفیو لګول مکمل لاکډاون کول بازارونه سیلول په شپو په هفتو دا د دې مسلې حل نه دی د دې مسلې حل صرف موږ په دې باندې کولی سو چې موږ په ایس او پیز خیال وساتو هغه د دې دپاره چې کوم د علاج دپاره چې څه موږ ته ټیپس راښولي وو د ګرمې اوبه څښل لاس پرېول مطلب د لیمبو استعمال کول شپږ فوټه فاصله پرېږدول دا د دې علاج و علاج دا نه و چې په ملک کې موږ مکمله لاکډاون وکړو صحیح دی په دې باندې پروګرام سو تقریبا تر هر ځای پورې پاکستان ولس کوم دی هغه تقریبا اکثر کوم دی په دې باندې اویر دی خبر دی آگاهی ستا چې د احتیاطي تدابیر څه دي بالکل مثال مخته څه کوي مخته پروګرام دادی داود خان صاحب زاغه دې تر اعظم ته ګوره اوس که لاکډاون په ملک کې نرم شوی دی په ښارونه خلاص شوي دي هغه د دې وجې څه موږ نه دي خلاص کړي چې مطلب کرونا چې ده هغه مخته روانه ده په تیزي روانه ده او موږ دا نور پیلاوو د حکومت په دې کې یو انټرست نشته د حکومت انټرست صرف د پبلک سیفټي ده د عوامو سیفټي ده نو که نن په خیبر پښتونخوا پنجاب بلوچستان کې لاکډاون نشته خلک به خپل بازارو خپل مارکیټونه خلاص کو خپل روزګار باندې رالو دا د وفاقي حکومت مرهون منت دا یو پروګرام روان دی په د دې په مد کې موږ صرف عوامو ته دا وایو چې د ایس او پیز خیال وساتي ځکه چې د عوامو د جان و مال تحفظ دپاره حکومت د خپل حد پورې د پریس په د پرنټ میډیا د الکترونیک میډیا د سوشل میډیا په ذریعه بیخي ډېر آګاهي کمپین وچلی دي او ستا په خپله ډېر پروګرامونه کړي مخکې آهسته آهسته انشاءالله چې دی 15 تاریخ د 15 اګست به سکولونه هم خلاصېږي او هغه دپاره ایس او پیز اوس دا دې تیارېږي چې د کوم ایس او پیز کې تحت موږ سکولونه خلاصو او آهسته آهسته مارکیټونه د دې خلاصولو خو صرف د هغه خلکو خلاف لږ ډېر کاروایی کېږي چې هغه د کوم دا دفتران دي سکریټریټس او نور کوم د افیسز دي ډسټرکټ لیول بالکل آهسته آهسته دا کیسونه چې څنګه اوس پر شاره روان دي چې څونه نوره کمیږي الحمدلله پاکستان کې به تمام ادارې خلاصېږي ما درته ویل کاروایی به صرف د هغه خلکو خلاف کېږي چې هغه د ایس او پیز خیال نه ساتي د هغه خلاف وزیر صاحب ټیک سو مثال کوم تاسې د پی ټی آی ګورنمنټ دا خبره کوله او ریم هغه تعلقون کوم دی هغه د با پارټي څخه دی بل اسلامي پارټي څخه دی د خپل دا خبره کوي ته پی ټی آی څخه تعلق دی مثال دا خبره تی کوله کوم د غریب عوام دي چې هغه د روزانه په حساب باندې د خپل ژوند گزاره کوي یا کوم د 15000 16000 د میاشتې ګټي هغه کوم دی ګورنمنټ هغه مکمل هغه ستون کوي د میاشتې یا په درې میاشتې ته 16000 روپۍ کوي 2000 روپۍ کوي هغه کوم خلک ته صرف یو وته ملاوس وي هم اکثر ته نس ملاو دوباره بیا هغه ته نه دی ملاو شوي ځکه روزګار دومره کم سوی نه پکچاینې نسته کوم دکاندارانو خپل دکانداري پر بند سوه بیا دا رنګ ډیولپمنټ هم نه دی سوی او ډیولپمنټ هم دا ټیم نهونه کې برابر دي نو د خلکو ډېر پریشان نه داود خان صاحب ته ګوره هغه خو یوه خبره وسوه چې موږ به ریلیف ورکو عوامو ته ریلیف په یو مړ د احساس پروګرام په شکل کې ورکړي په هغه کې موږ 134 ارب روپۍ یو تقسیم کې و 1 کروڑ 21 लाख کسانو ته صحیح سو دویم قسط موږ دا د یشتې دي 208 ارب روپۍ مې یشتې دي د 1 کروڑ 61 लाख کسان دپاره هغه اوس راځي په هغه باندې کار شروع صحیح
نو 1 کروڑ هغه به کله ملاوي چې خلک به په شدت سره عالمي انتظار سطح کوي باندې پاکستان کې نه په خوشحاله عالمي انتظار سطح ملاوي. باندې موږ اپریشیټ سو داود خان صاحب پاکستان پر عالمي سطح WHO تمام ادارو چې دی پاکستان اپریشیټ کی چې هغه په ډیر شفافیت او په ډیره ښه طریقه دا پروګرام وکړي د SMS په ذریعه دا موږ بالکل زموږ د یونټانو په ذریعه هم نه دی سوی هغه په شفاف په صحیح طریقه باندې عمران خان وکړي. دویمه خبره ده چې کله آغا صاحب چې ویل چې په د بلانو په شکل کې د ګیس او د بجلی ګوره ستا ادارې چې دي هغه ګردي د دې ښکار دي چې ګردي په خساره کې روانې وي ستا په ادارو کې یا د بجلی یا د ګیس چې کوم بلان راځي هغه هم د دې د ملازمینو د ډپارټمنټ د خرچو دپاره تقریبا په ملک کې د بجلی لاین لایسنس ته وګوره بلان په کومه شرح باندې جمع کیږي هغه د شمار ته وګوره چې څونه بجلی استعمالیږي د هغو تقریبا 60% بلان نه راځي د هغه په ملک پیسې نو ستا په زرو ملازمین دي ستا ډپارټمنټ دی ستا د ډپارټمنټ خرچې دي که ته د بجلی بل هم فري کړې د ګیس بل هم فري کړې نو خو د ډپارټمنټ څنګه چلای بیا که برته د اوپاک څه پیسې نشته پیسې خو ګرځي د صوبو ته منتقله کېږي که بیا قرضه اخلي بیا برته تنقید کوي چې دا قرضه یې واخیستله نو موږ په ډېر نازک حالات کې ډېره ښه فیصلې وفاقي حکومت وکړې د هغه فیصلو په نتیجه کې نون کرونا وایرس هم باندې الحمدلله کابو پر وځو او ډېرو خلکو ته 1 کروڑ 21 لاک کسانو ته موږ 12000 روپۍ پی کس ورکړې په دې کې د کسان شته چې زه په خپله پېژنم پرسنلي چې 8 ورونه دي 8 سره پیسې اخلي ریمغه صاحب چمن کوم بارډر دی کنه مثال ګورنمنت خپل نه کمیټي جوړ کړي د نور احمد ګمړم دی پاکي اصغر خان هم دی ان پی زغه تعلق دی دغه مبین خلجایم دی پنځه شپږ کسان دي کمیټي د تاسو به دي کوم بلان سره است تخپل بیا تاجران زخسته تعلق دی کنه با پارټیزم سره تعلق دی دا خلک کوم دي دا روزګار سیستم دا پروس په درنن ناس په زراو کسان چمن بارډر باندې نو دا څه کول پکار دي خلک ډېر پریشان دي. داود خان صاحب دا یو دی پیچیده مسله ده پر دې کې اوس موږ هغه مجلس دغه کو په دې کې به ډېر خلک د مړ څخه خوا به ده کې ډېر خلک به د مړ څخه بیا راضي وي تا به شرکي خبر وکړ پروګرام زموږ کې ستاسو د عوام خبر کوم کوم کې عوام خوشاله یا خبر کوم یقینا دا زموږ د ضمیر اواز دی بالکل کوم چې د چمن ولس هغه در په در ولس کوم نن ناست دي تقریبا یو کم 50 شپې کېږي یو کم 50 شپې کېږي دا خلک پر درنه باندې ناست دي ډېره د افسوس خبره ده چې نه یو وفاقي منسټر ولا رالی نه د وفاق د خوا څخه یو داسې نماینده ورله رالی چې یاره دا خلک دا خو هم د پاکستان خلک دي د پاکستان نیشنلټي لري پاکستانیان دي خو دا بارډر باندې ناست دي دې خلکو مسلکه سره څه شته موږ باید په دې شي سر خلاص کړو بل داود جان چمن بارډر د خلکو د نورو بارډر سره نه کمپیروي چمن بارډر یعنی دا په یو واره نه په څو واره دغه معاهدې سوي دي د پاکستان د اعلی حکامو د افغان د اعلی حکامو پر بارډر د بولدکه پورې چې کوم خلک پراته دي د هغو که تذکره په افغانستان کې ورته وایي تذکره موږ ته وایي شناختي کارت NIC صحیح که د خلکو د بولدک تذکره وه هغه په د تذکره باندې پاکستان چمن ته راتللی او که د خلکو سره د پاکستان شناختي کارت ورسره و د چمن غه کلا عبدالله غه هغه در بولدکه پورې دا خلک لږ خپل کاروبار کولی بل په لکاو ایکړونه د چمن د خلکو غه پر بولدک کې ستا پر ویش باندې ستا بارډر باندې ستا دا خلکو د اوسه کاروبار نه کوي دا خلکو د پاکستان نه جوړېدو څخه مخکې د خلکو دغه کاروبار دی دغه روزګار دی بار بار دغه تجربې سوي دي چې راز دا کاروبار بند کړي دا بله بند کړي یو خو دا د زموږ په ګرده صوبه کې ما چې ویل ابچوکۍ یوه فیکټرۍ ده هغه مالکان یې د سند د پنجاب غدي زموږ په ګر بلوچستان کې یوه فیکټرۍ نشته زموږ په ګر بلوچستان کې یو داسې موږ ته یو دغه نشته چې موږ دا خلکو په روزګار باندې ولګو بل دا غریبان سهار وختي به کللو په 200 په 300 به یې غوټه راواخیستله هغه به مې پسې والا چیک کړله چې بای په دې کې یو ټایر دی یا به ټایر راکش کړی و یا یو کپړه دی یو تانې راخیستې د خپل ماښام بړې راوړي دکاندار ته ورکوي خپل د ماښام یې 15 روپۍ پیدا کوي خپلو بچیان لره یو شی په وړي هغه هم دغه 4 میاشتې کېږي بند دي یعنې دا خلک ناست دي داود صاحب یو کم 50 شپې کېږي بیا جام صاحب په دې کې کمیټۍ جوړه کړله چې په دې کې صوبایي وزراو د NP صوبایي صدر اظهر خان صاحب په هغه کې چې کوم نکات لیکلي دي چونکې هغه نکات د ما سره هم پراته دي موږ وایو چې بای نور زموږ مطالبه نشته موږ انجمن تاجران بلوچستان د دا پرلت دا که درنه چې ناسته د دې موږ مکمل سل په سل کې موږ د حمایت کوو دا د دې خلکو حق دا به دې خلکو ته ورکول کېږي خامخا به ورکول کېږي دا شی که نن نه پر موږ کې غږ وکړي موږ ګر بلوچستان هم سره بندوو د دې سره چونکې دا د یوه خاندان مسله نه ده دا د دوه خاندانو مسله نه ده دلته په زراو خلک ناست دي
په زراو د چمن خلک ناست بیا یو شی زه تا ته ښیم داود جان زما درته ویل بار بار موږ دا مجلس ته راځو یعنې پر واګه باډر باندې په سلګونو وارو حملې سوي دي په سلګونو باندې بم دماکې پکې سوي دي هغه د کاروبار دپاره خلاص او دا باډر بند وي ولې دلته د خلکو رښتیا سره ستا د سلګونو کلونو د خلکو رښتې دي سره چې ته په کومه لار دا شی ته بندوې تا به ما ته هغه روزګار راکړی نه دی پر هغه برسېره باندې ته راځې زما د غریبانو یو شی دی دا ته بندوې هسپتالونه دي څه وایي روډونه دي څه وایي سړکان دي څه وایي یعنې موږ که پر دا شي باندې ګایږو موږ ته بیا خلکو خوا به دی لیکن دا زموږ بنیادي حق دی پر دې به موږ خامخا ګایږو هغه به ډېر بې ایمانه سړی هغه به ډېر بې ایمانه سړی چې هغه پر دا شي باندې نه ګایږي موږ ته د خپل وطن حفاظت موږ ته ډېر عزیز دی موږ د سیکورټي ادارو څخه که چیرې په دغه چې کوم دا محنتکشه خلک دي په عام زبان کې دې ته وایي لغړیان که په دغه لغړیانو کې داسې خلک شته چې هغه ملک ته نقصان رسوي ما بزنه په دې خبره نه سر ګور ما سر پلیز ما کمپلیټ کړم که زموږ به دې خاورې ته خلک نقصان رسوي دا خاوره زما مور ده زه د دې خاورې بچی یم په دې باندې نور هم خبره کو السلام علیکم ارشاد مغل صاحب وعلیکم السلام جناب سر جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر مہربانی تھینک یو اچھا سر جی جو اس ٹائم پاکستان میں خاص کر اگر ہم بلوچستان کی بات کریں جو یہاں کی معیشت ہیں یہاں پہ لوگوں کے روزگار ہیں یہاں پہ لوگ اور ان کی زیادہ پریشانیاں بجائے کم ہونے کی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ اس حساب سے نہیں ہوا ہے جس حساب سے لوگوں کی توقعات تھے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم؟ میرا خیال ہے کہ جو حکومت ہے اس کو سب سے پہلے تو بلوچستان کے جو حالات ہیں جو لوگوں کی ضروریات اور مسائل ہیں اس کے اوپر اس ترقی کا ماڈل ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ یہ جو ترقی کا ماڈل ہے بلوچستان میں یا پاکستان کے دوسرے دیہی علاقوں میں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے. یہ بہت میٹروپولیٹن قسم کے منصوبے ہیں جو عوام سے اور جو مقامی اور دیہی علاقوں کی ضروریات سے جڑتے نہیں ہیں. ہم نے جو بھی منصوبہ بنایا اس میں لوگوں کی جو ضروریات ہے وہ نظر نہیں آتی, ان کے مسائل نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ اگر بلوچستان کی بات لیں تو بلوچستان میں جو سب سے بڑا روزگار ہونا چاہیے اس کا تعلق یا تو لائف سٹاک سے ہو یا فروٹ سے ہو. اب کوئی بھی ایسا منصوبہ بڑے اسکیل کا نہیں ہے جو ان دونوں ضروریات کو پورا کرے. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دور دراز کے دیہی علاقے ہیں وہاں سے لوگ چھوڑ کے بڑے شہروں کو آ جاتے ہیں. اب جب ایک دفعہ بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں تو پھر چھوٹے شہر میں وہ کبھی واپس نہیں جاتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے شہر ہمیشہ ترقی پذیر ہی رہتے ہیں. اور یہ جو ترقی کا ماڈل ہے اس میں وسائل چھوٹا یونٹ بڑے کے وسائل بڑا یونٹ سب کرتا ہے اور بڑے یونٹ کے وسائل بڑا یونٹ. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے کا پورا ماڈل ہی ایسا ہے جس میں نہ تو روزگار لوگوں کا نکلے گا اور نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اس لیے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اگر بلوچستان حکومت چاہتی ہے تو ان کو بیٹھ کے اپنے لوگوں کے مسائل پر یہ منصوبہ بنانا چاہیے. مثال کے طور پہ وہاں پر بہت بڑا کوئی لیدر کا منصوبہ لگنا چاہیے, لیدر سے ریلیٹڈ, کیونکہ لائف سٹاک بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی فروٹ سے ریلیٹڈ کوئی ویلیو ایڈیشن کے بہت سارے منصوبے ہونے چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سارے بڑے بڑے روڈز اور بڑی بڑی کنسٹرکشنز کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں تو اس میں اشرافیہ کو تو فائدہ ہوگا, تو مگر عام جو بندہ ہے غریب آدمی اس کو تو یہ ماڈل سوٹ نہیں کرتا. وہ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ کیسے اس کو اس کی زندگی سے جوڑیں گے. تو کوئی ایسی چیز تو نظر آتی نہیں جو عام بندے کی زندگی سے جڑتی ہو. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ وہی بنیادی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, اس کی آمدن بھی نہیں ہے, بلکہ اس کی ارشاد صاحب ایسے کیا منصوبے ہونے چاہیے غریب عوام کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچا جا سکے, ان کی مشکلات کم ہو سکیں؟ دیکھو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے منصوبے ہونے چاہیے کیونکہ یہ بڑے منصوبے کسی ایک جگہ پر ہوتے ہیں. اور بلوچستان کے جو سکیٹرڈ اور رورل ایریاز ہیں وہاں کوئی بھی میگا پروجیکٹ سوٹ نہیں کرتا. میگا پروجیکٹ اگر سڑکوں کا ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز چھوٹے سمال از بیوٹیفل, وہ جو کسی نے کتاب جرمن نے لکھی تھی 80 میں, اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کو چھوٹی صنعت پر اور چھوٹے منصوبوں پر توجہ دینی چاہیے.
ये जो बड़े बड़े मंसूबे हैं ये बुनियादी तौर पे इनको सूट नहीं करते। आप देखो ना, जितना स्कैटर्ड बलूचिस्तान का इलाका है वहां पर जो दौलत है उसको किसी एक जगह पर आप कंसंट्रेट कर देंगे तो बाकी क्या करेंगे, या तो वो हिजरत करेंगे या उससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो जो छोटे मंसूबे हैं वो बहुत सारे उनकी जिंदगी से जुड़ने चाहिए। जो लोगों की मौइशत है, सदियों से लोग वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है, उनका एक पैटर्न है, उनका एक जिंदगी का तरीकेकार है, हमें उनको एडवांस करना चाहिए। उनकी जिंदगी के ऊपर जदीद मंसूबे होने चाहिए। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो उनकी मदद करे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने। अब उधर तो ध्यान नहीं होता। नतीजा ये होता है कि हम लोगों को बुनियादी तौर पे अगर आप एक माइक्रोस्कोप से देखें तो गरीब आदमी किसी मंसूबे में नजर नहीं आता, ना देहात नजर आते हैं। अब अगर देहात और गरीब नजर नहीं आते तो उसका नतीजा ये होता है कि शहरों में सारी की सारी उनकी जो देहातियों की दौलत है वो आड़तिया लूट के ले जाता है या दरमियान में व्यापारी लूट के ले जाता है। तो आज तक हुकूमत ने तो कभी इन बेचारे देहात के लोगों को आड़तियों और दलालों से ही उनकी जान नहीं छुड़वाई, तो वो उनकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। अब लाहौर में देख लें, सब्जियां जो हैं वो 200, 300, 400 किलो। इरशाद साहब, अभी इस टाइम जो 6-7 माह हो गए कोरोना है, कोरोना की वजह से जो गरीब लोग हैं वो और जो हैं परेशानी के दलदल में फंस गए हैं। तो उन परेशानियों से निकालने के लिए आप क्या कहते हैं, क्या ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए कि वो अपने आप को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें? देखिए, जो कोरोना बीमारी है वो तो एक आर्जी है, वो मुस्तकिल तो नहीं है। तो जो हम मंसूबों की बात कर रहे हैं वो तो मुस्तकिल है। ये आर्जी बीमारी तो और 15 दिन 20 दिन खत्म हो जाएगी। अगर खत्म नहीं होगी तो लोग इसके साथ रहना सीख रहे हैं और इसके साथ रहना सीख लेंगे, क्योंकि लोगों ने लाहौर जैसे शहर में कोई ज्यादा इसको तवज्जो अब नहीं देते जितनी हमें मीडिया में तवज्जो नजर आती है। तो लोगों ने तो अपनी जिंदगी में वही जो रूटीन है वो चलना शुरू कर दी है। अब मसला ये है कि आपका जो सवाल है वो ये है कि लोग अपनी जिंदगी से इनके मसाइल पर काबू कैसे पाएं। देखें दाऊद साहब, ये जो इस वक्त जो निज़ाम है पाकिस्तान का, मुआशी निज़ाम, बुनियादी तौर पे जैसा भी टूटा फूटा है, ये हमारा अपना नहीं है। हमने कहीं से उधार लिया हुआ है जो किसी और की जरूरियात के मुताबिक ये चल रहा है। हमारे अपने मंसूबे मुकामी होना लाजमी है, और वो मुकामी मंसूबे, मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर फर्ज करो बलूचिस्तान का एक खारान का इलाका है या दूर का इलाका है, वहां पर क्यों नहीं ये लगाते कि कोई जो इसको कहते हैं लेदर से मुतल्लिक कोई एडवांस फैक्ट्री क्यों नहीं लगाती हुकूमत, ताकि वहाँ के जो लाइव स्टॉक वाले हैं, जो बकरियां चराते हैं, भेड़ें चराते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है इरशाद मुगल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दो इरशाद मुगल साहब दغه معیشت او مستقیم مسائل په بلوچستان کې خاص کر پاکستان کې استاد اعظم نذیر جگزی صاحب بیرته هغه چمن باندې کوم هغه باندې خبره کو نو ظاهر خبره ده کوم دا خلک هلته ناست دي، په درنه ناست دي، دا نو ژوند دي زموږ د ملک کیسه دي. بیا کوم بلوچستان کې کمیټي جوړه شوې ده د هغه مطابق د پاکستان د آئین د قانون مطابق یعنی څه کول پکار د خپل د پی ټی آی حصہ ہے. داود خان صاحب د چمن بارډر یو ډیر اهم ایشو ده، اهم مسله ده نه. نن ما د پروګرام ته د راتګ مقصد هم دغه و چې موږ د چمن بارډر متعلق څه وګایږو او د هغه خلکو پر مسلو مسایل وګایږو او خپل کوم پالیسي چې د هغه خلکو مخ ته کښېږدو. ګوره بارډران چې دي هغه د وفاق سره تعلق لري. د کرونا در مخه بارډران بند سو او بټ آهسته آهسته په امپورټ ایکسپورټ او افغان ټرانزیټ ریټ دا دواړه بالا کېده. د نوټیفیکیشن وروسته هغه تمام بارډران ایله کېدو خواته دغه نو په هغه کې یو مسله دا روان ده، کوم چې زموږ ټرکان ځي افغانستان ته، هغه د بابي دوستي ګیټ ته د افغانستان ډرایوران راځي، د ټرکان بیا افغانستان ته، بیا د اخوا چې د بابي دوستي ګیټ راواړي نو هغه ټرکان به پاکستاني ډرایوران ته ورکړي. هغه ټرکان چې کوم افغانستان ته د افغاني ډرایوران اړي په هغه کې د لکور کار پیدا شوی. تمام ټرکان ډرایوران هم پر احتجاج دي چې وایي زما ټرک د 1 کروڑ روپۍ ټرک دی، دا یې ولې د اخوا چې راوستی ما ته ډېر زیات نقصان اوس. دویمه خبره دا ده چې زموږ په چمن بارډر باندې د ورځې تقریبا 1000 کنټینره 1000 ټرکه د دې خوا کلو 1000 ټرکه د اخوا راکلو. دا یو ډیر غټ بزنس ګیټ دی، دا یو غټ ګیټ وی ده چې سنټرل ایشیا تمام ممالک چې دي هغه دلته ټچیږي، د چمن بارډر سره دا مسلک دي.
د دې په اړ کې پاکستان حکومت یا زموږ ریونیو چې دی په اربو روپۍ جمع کېږي، په کروړو کې نه دی، په اربو کې دی. چې کوم وخت شوکت عزیز وزیر خزانه و، د هغه بعد کې دی وزیر اعظم شو، د دې بیخي ډېر ټایم کېږي. زما په یاد دي په بجټ کې د بجټ یو سیشن و، په هغه کې د ویل چې موږ د چمن بارډر څخه 25 ارب روپۍ ریونیو راغلی دی. دا د 1915 کاله تقریبا دونه زیات کم کېږي. نو په چمن بارډر کې نور خو ګرد لیګل ټریډ روان دی، لیګل بزنس روان دی. اوس حکومتي کمیټې جوړه سوله د ضیا لانګو په سربراهۍ کې چې وزیر داخله بلوچستان دی، هغه رالی د خلکو سره مذاکرات وکړي. زیاده سے زیاده زموږ دلته چند هزار کسان چې چند هزار د ګرانو سره تعلق لري، هغه کسان ځینې کلو په افغان منډي په ویش مارکیټ کې چې دی د دې قانون وو، هغه قانون کلو ساري خلاصول مجګر راوښتو. د یو بیا لږ طبقه بیخي معمولی تقریبا 2 سے 3 هزار کسان چې دي، هغه سار د خپل بچي سره سپینږوري معذور انتهایی غریب طبقه، هغه سار وختي پر اذانو د سار د اذانو صدر مخه د سار د اذانو په ټایم کې کلو بارډر پولی له در بارډر اوښتو، د اخوا به خپل غوټه ټایر د غوړي ډبه داسې یو شی به راخستی په 300 روپۍ مزدوري د چمن بازار پورې، دغه 300 روپۍ به خپل سبزي خپل کور ته وړوله. مګر نن موږ د تحریک انصاف سره تعلق دی، ګور موږ د عوامي نمایندګان یو، موږ د عوام دپاره سیاست کو، د عوام د فلاح بهبود دپاره کو، سماجي ورکران موږ د عوام د فلاح. اوس که چیرې موږ په وفا کې په حکومت کې هم موږ خپل حکومت ته دا ویلي دي، وزیر داخله اجاز شات هم ویلي دي، قاسم سوري صاحب سره موږ په رابطه کې موږ هغه ته وایي چې باید زموږ د حکومت پالیسي که چیرې د ګورنمنټ په خپل لاس کې ده یا د اسټبلیشمنټ په لاس کې ده، د چمن بارډر متعلق انتهایی غلطه ده. که موږ ته د چمن پر بارډر باندې اکنامیک زون راکوي، 6000 دکانونه دی، وایي موږ ته یو فری زون درکو، د مارکیټ درکو، په هغه کې افغان منډي ته مه ځئ، دلې خپل قانونه کوئ. نو چې تا مارکیټ نه دی جوړ کړی، تا قانون نه دی جوړ کړی، تا د 18وي ترمیم کې اوس موږ ته صحت ایجوکیشن منتقله سو، د دې در مخه تا موږ پسمانده پرېږدي، تا بلوچستان کې هېڅ چاته تعلیم نه دی ورکړی چې هغه باعزت روزګار وکړي، انډسټري نسته، فیکټري نسته، بجلي نسته، ګیس نسته. د پاکستان کونه په کونه ولاړې په بلوچستان کې یو کور کې هم اوس ګیس نسته د کوټ څخه علاوه. نو چې دونه مسلې مسایل دي چې ګرد پاکستان هم پر دې متفقه دی چې 23,000 زموږ پر جیلي لوکل ډومیسایل باندې 23,000 ملازمین په وفا کې د نورو صوبو دا کار کوي. نو چې زما دغه حال دی، زما حکومتونه دونه کرب تیر سوي دي په ماضي کې چې زموږ د صوبې د دا حده پورې برباد کړې ده. نو نن چې کومه درنه په چمن کې ناسته ده، په هغه کې په زرو کسان ناست دي، او هغه کسان دي چې کور ته وړه نه لري. ګوره موږ د هغه د دې خبره نه کوو چې غوښې نه لري، ګاډیانې نه لري، هغه مالداري نه لري. موږ صرف د هغه د وړو د بچانو د ماخستن صرف د وچو وړو د سوال دپاره هغه خلک ناست. نو موږ د دې درنې بالکل د تحریک انصاف پر بنیاد باندې د بلوچستان یا د حالت د ضلع کلاب الله پر بنیاد موږ د دې حمایت کړی دی. موږ د هغه ملګري یو، د هغه د زه یو خبره ته کوم، ستا ګورنمنټ دی پی ټی آی ستا حصه ده، بیا په پی ټی آی کې ستا ډېر څه عهده ده، ستا ډېر څه رول دی، ته چا زه دا ګیله کوې؟ نو دا به څوک کوي؟ ګوره زموږ ګورنمنټ دا وایي دا غلط کېږي، ستا ګورنمنټ دی د پی ټی آی کاسې ته پی ټی آی، نو دا به څوک کوي؟ ته ګوره د بارډر متعلق یا د بارډر منیجمنټ یا د سی پیک یا د خاردار تار متعلق د باډ متعلق دلته سیول حکومت او زموږ اسټبلیشمنټ پر دا شانو باندې تقریبا سره مشترک دي. په دې کې چې دي د دواړو رای شامله ده. صرف د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت په خپله مرضي باندې دا د یو حده پورې. نو په دې کې موږ ته کوم چې زموږ سکیورټي ایجنسیز دي هغه وایي چې باید د سکیورټي مسله په افغانستان کې موږ یې منو چې نیټو د انډیا د حالت د پاکستان مخالف قوتونه سرګرم دي، مګر هغه چې دی پر دا روټ نه استعمالي چې کوم روټ چې دی خلک د روزګار لپاره استعمالي. پاکستان او د افغانستان در مابین 300 کیلومتر بارډر دی، صحیح سو. دا بارډر چې کوم وخت آهسته آهسته موږ خو ډېر تکلیفونه پاکستان وړي دي، ډېر بم دماکې، ډېرې خوارۍ، زیات پاره 700 کیلومتر دی بلوچستان چې کوم دی د افغانستان بارډر خالي 700 ټول ملک خبره کو. نو چې زموږ دونه تکلیفونه برداشت کو، دونه بم دماکې، دونه شهیدان مې ورکو، دونه حالات موږ دغه کوي. اوس لږ ټایم پاته دی چې زموږ بارډ بم کمپلیټه کېږي، زموږ لیګل ګیټ ویز به خلاصېږي. نور موږ د ګرد مونډري لاین یا د ګرد ډیورین لاین خبره موږ نه کوو، موږ صرف د چمن بارډر سره منسلک د غریبانو خبره کوو. یا زموږ و غریبانو ته چې د آساته پورې متبادل روزګار ورکوي، د مارکیټ په شکل کې، د اکنامیک زون په شکل کې یا د جاب په شکل کې، د آساته پورې موږ د دا په حق کې نه یو چې زموږ کم خلک پیدل همدرفت کاوي پر بارډر باندې کراچینګ پوینټ باندې پاک کې موږ نه. تاسو په دا بنیاد باندې راغلي خپل پی ټی آی څخه خبر دا خبره کوم ریپیټ کوم، تاسو د پی ټی آی څخه تعلق دی، بیا پی ټی آی کې ستا ډېر څه عهده ده، نو ته ډېر څه کولی شي. تاسو په دغه بنیاد باندې موږ د غریبانو په ډېر څه کوو، نن ته دا خبره کوي چې دا ډېر غلط کېږي، دا څوک کوي کنه؟ اسد کیسر صاحب په دې کې سپیشل انټرست دی، هغه پکې لګیا دی. اوس یو میټینګ هم کال کړی و،
سټیټمنټ هم راغلی و د سپیکر دی ډیپټي سپیکر قاسم سوری صاحب دن رات پکې لګیا دی په دا ایشو کې نن د بابر مساخیل ډیپټي سپیکر بلوچستان اسمبلی سره موږ په دغه باندې مجلس وسو موبین خلجي چونکې د کمیټي ممبر دی د بارډر متعلق نن د موبین خلجي سره موږ پکې لګیا یو کښېنستلي نه یو موږ د خپل عوامو سره یو انشاءالله د دې مسلې حل راوړو ریم آغا صاحب ته څه وایې د دې څه داسې گنجایش لار راوتلی شي د دې مسلې داود جان موږ دا وایو د چمن چې کوم غریبان دي دې ته بار بار د دې سره مایدې سوي دغه پریټن کې سره پرتې دي یعنی که خبره در مایدو پورې سره سو نن د جان صاحب حکومت مایده یې وکړله سبا بیا د بل حکومت راځي هغه د مایده نه مني د دې د مستقل بنیادو دپاره دې دې دپاره د یو ښه دغه وکول شي چې کوم د غربا دي د چمن چې کوم طریقه کار د دوی غ شروع دی دا تقریبا مثال هغه کم نکتې دي کم دارنګه عمل دي چې هغه کې گنجایش شته د پاکستان په قانون کې په آئین کې چې په اسمبلی کې پر هغه باندې خبرې کېدای شي هغه قانون آئین دوی پاس کړي هغو ته ورپه کې هغه د فایدې وخت د غریب او مسلې کمې شي نه ګور پاکستان په آئین کې دا شی نشته پوه شولې موږ د پاکستان په آئین ډېر شان شته چې هغه ما ته نه دي فالو کړي هغه خپل حکومتونو نه دي فالو کړي زما ستا هسپتالونه زما ستا سړکان زما ستا سټرکچر دا ټیم خلک په درنې باندې ناستي په زراو کسان ناستي زه دا خبره کوم سچ په درنه ناستي چې کومه مایده ورسره سوې ده زموږ غټه سر زموږ مطالبه دا ده چې کوم د مارچ د 2 مارچ مخکې چې کومه کرونا پاکستان ته راغلی ده دغه مخکې چې کوم طریقه کار شروع هغه دې ورکول شي خبره خلاص ما سر په دې خبره تا ته دا کوله که چیرې دغه د محنتکشو لغړیانو په شکل کې څوک دهشتګردي کوي موږ په کلکه د هغه غنده نه هم کوو هغه خلاف د ټیټه کاروایي وکول شي هغه دې ونیول شي پر کسټم ولاړ دي اف آی ای ولاړه ده نورې سکیورټي ادارې ولاړ دي څه دپاره ولاړ دي تنخواې د څه دپاره خلکه چې په یو چا باندې خبر دي نو خلکو دې راوګرځوي که ته یو غریب هم په غاړ کې راګرځې یو غریب هم په غاړ کې راګرځې یو غریب په غاړ کې دغه کوې نو زموږ خو دا یقینا هم په دې باندې بیا ګرد ولس په دې خوا به دی چې یعنې زما په زرګونو کسان د 50 یو کم 50 شپو څخه ناست دي د پوښتنې والا یې نشته زموږ وزیر داخله صاحب ورغلی ضیاء صاحب موږ څه ووایو سر چې یعنې زه تا ته د میاشتې 15,000 روپۍ درکوم یا 60,000 روپۍ درکوم ته تی دا شی پرېږدوئ آیا د دې ګارنټي به څوک اخلي دا 60,000 روپۍ به څوک ورکوي دا په زرګونو کسان دي دا په اربو روپۍ جوړېږي دا تاسو نسئ ورکولی دا یو عالمي روټ دی د دې غریبانو یو روزګار دی د پلارو د نیکه څه پر دا سیسټم را روان دي پاکستانیان دي باید چې حکومت پر دې باندې رحم وکړي د دې دپاره یو ښه طریقه کار جوړ کړي دا غریبان تنګ نه کړي دا غریبان د دې بدوا ډایرکټ در الله پاکه پورې رسېږي صحیح ته هم نه صاحب جاري د مثال باندې خبرې کول دي جی نظر زی صاحب ستا تعلق کوم له چمنه څخه دی نو ظاهره خبره ده په دې معاملات باندې هغو سره مخامخ یې داود خان صاحب موږ خو اول دا وایو چې د چمن کوم ښاریان دي چې د چا په CNIC باندې د چمن اډرس د شناختی کارت باندې هغه ته به دوی که چیرې دوی فري نه وي لکه چې ولاړ سه راسه دوی به هغه خلکو ته راداري ورکوي پاسپورټ چې دی د چمن د خلکو دپاره کتن دا چې دی د دې خلکو سره ناجایز دی ظلم دی پاسپورټ چې دی د نور ښاریان دپاره وي چې هغه د ورځې دپاره دي زموږ درې په اخوا دي زموږ رښتې دي زموږ بچان زنان دي زموږ ډېر رښتې دي په زرو رښتې مې دي نو موږ وایو چې ضیا لنګو صاحب چې رالی کمیټۍ چې راله ضیا لنګو وزیر داخله دی د بلوچستان زموږ سره دی نه ګور د بلوچو د پښتنو مسایل تقریبا سره مشترک دي نو ضیا لنګو صاحب ته موږ دا یو ګیله د داسې لرو چې د دونه انتهایي غیر ذمه دار بیان ورکړي چې دا بارډر د دهشتګردانو د روټو یا د دهشتګردي مقاصد دپاره استعمالېدی نو دونه غیر ذمه داره بیان پر دا رقم ایشو باندې ورکول او هغه په دا رقم حالاتو کې چې خلک د کرونا د وجې د بېروزګارۍ د وجې انتهایي پاته سوي دي درشا نو موږ وایو چې دا رقم غیر ذمه دارانه بیاناتو باندې کار نه چلیږي کم خلک چې د خپلې مجبورۍ د تنګ دستۍ د دې د وجې راوتلي دي د دې ازاله دي اوسي دې ته د خپل کاروبار خپل روزګار ورباله کړي رحیم صاحب مثال اوس بلوچستان کې دا هم غټه مسته ده ظاهر بېروزګاري ده پریشاني ده بیا کرونا ولا روزګار نور هم خراب شو چې کوم چا خپل یو غریبي کول هغه هم ځي ولاړه کوم دا جعلي ډومیسایل دی مثال پنجاب خلک څه کوم دي هغه په کوټه کې د بلوچستان په نورو ضلعو کې په جعلي ډومیسایل باندې نوکریانې کوي سرکاري نوکرۍ کوي په زراو کسان دي په دا باندې ټیم کارونه هم روان دي او څه داسې په دې باندې څه عمل نه کېږي تاسو په دې باندې څه کوئ او څه کول پکار دي داود جان یقینا هم ډېره غټه ایشو ده او ډېره غټه بدبختي ده زموږ د دې ښار دپاره او موږ دلته بار بار دا زموږ یو عادت جوړ شوی دی یعنې موږ پر تېرو حکومتو باندې الزامات لګوو بله کوو لیکن یوه خبره موږ په ډېر فخر سره کولی شو
چې واحد زموږ حکومت دی د بلوچستان عوامي پارټي حکومت او خصوصا زموږ وزیر اعلی جام صاحب چې هغه د دې نوټیس اخیستی دی او دا صوبې ویني چې هغه پر دې باندې ډېر سخت هغه کړی دی، باقاعده چانبین شروع دی په دې کې. یعنې په نورو حکومتونو کې دا دغه نه و، زه که دا وایم چې جرأت نه و پکښې. ریکارډ زموږ واحد جام صاحب دی چې هغه پر دې سټینډ اخیستی دی. نو باید چې موږ د جام صاحب د سیاست بالاتره موږ د جام صاحب ملګري وکړو په دا جلیډو مسایل کې او خلکو ته باقي سزا ورکړو او چې کوم چا ایشو کړي دي باید هغه ته هم سزا ورکړو. ستا خبر ټیک دی چې کوم جعلي ډومیسایل دي مثال دا کې زه نوم نه اخلم، ډېر دارنګه خپل کسان چې کوم دي هغو ته پروټیکشن ورکوي. مثال هغه دا چې کوم دي او هغه جعلي ډومیسایل دی دغه دپاره دوی لار لیکي بیا وباسي نه دا جعلي نه دی، کتنې نه باسي. دا زما تا سره وعده ده. دا ډېر ټایم په هر ګورنمنټ په جعلي ډومیسایل باندې خبرې نه په یو ګورنمنټ کې نه دا خلک نه دي سوي کنه، په یو ګورنمنټ کې نه ده سوی سر. موږ تقریبا په زرګونو لوکل موږ راوایستو په کوټه کې تقریبا 130 لوکل باقاعده ډي سي کینسل کړلو. یعنې دا یو خاص ځپلې دا په زراو دي سر. مثال د بلوچستان اکثر بېروزګاري چې کومه ده په دې کې ختم کېدای شي. داود جان موږ ته دا خبره کوو چې یعنې 450 لوکل 430 لوکل خالي د مستون کې جوړ شوي وو، د هغه چانبین شروع دی په ګرده صوبه کې. دې ظالمانو کډه په کوټه کې نه دي جوړ کړي، دې ظالمانو کډه په چمن کې نه دي جوړ کړي. زما او ستا هغه انتظامیه افسوس د هغو دپاره بس شرم دی د هغو دپاره چې یو صوبېژړی د بلوچستان سره تعلق وي، که هغه ډي سي که ای سي که تحصیلداري دی د بلې صوبې و خلکو ته لوکل ور جوړوي یا دی هغه ته ډومسایل ور جوړوي. انتهایي د هغو دپاره د شرم خبره ده او انشاءالله تعالی موږ په دې ویاړ کوو، فخر کوو او دا وعده در سره کوو چې انشاءالله تعالی بلوچستان عوامي پارټي او جام صاحب به د دې سټینډ اخلي. دا ډېره غټه مسله د بلوچستان د عوامو دپاره دلیس کوم حالانکه ډېر زیات خلک چې کوم دي پړه لیکه دي ماسټر یې کړي دي ایم پل یې کړي دي دا ټیم بېروزګاره دي. ایم پل والا هم بېروزګار دي په دغه سخت غربت کې په دا مستو مسایل کې له ډېر لوی لوی علاقو څخه راځي ایم پل او ماسټر کوي دا ټیم بېروزګاره دي روزانه کې هغه هم نور ته میلاوږي. د بل ځای سړی راځي هغه ډومیسایل جوړوي لوکل جوړوي بیا دلته نوکري کوي. داود خان صاحب دا چې کوم اوس جام صاحب د دې خلاف کاروایی شروع کړې ده دا خو بالکل د دې هر بلوچستانی چې دی هر د دې صوبې سره تعلق لرونکی په دې خوشحاله دی هغه د جام صاحب کور ودانۍ وای او جام صاحب که دا کار د پای ورساوي د ده به یو احسان پر دا صوبه د ډېرې مودې پورې او د وپاک د طرفه څه چې هر قسم تعاوني ګور په وپاک کې قاسم سوري صاحب هغه په دې کیس کې سپیشل هم انټرست لري، هغه موږ د هر قسم تعاون دپاره تیار یو مګر په وپاک د دې سره تعلق شته نه. که چې دلته صوبه وغواړي زموږ صوبایي حکومت وغواړي دا وپاکي ملازمین به ځي او دا به د دې خلافه کاروایی کیږي. او بل یو شی جام صاحب موږ دا یو تجویز ورکو چې دی دا یو شی پکې ایډ کې چې کومو خلکو دا لوکلان ایشو کړي دي په کومو ډسټریکانو کې د هغه خلاف د سخته کاروایی وکړي، هغه چې څوک ثابت سو هغه د هم د ملازمت څخه برخاست کړي. دغه وپاکي ملازمین زموږ په وپاکي صوبه ډېر نظرانداز ده، په هر لحاظ باندې نظرانداز ده. اوس اول وار دی چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په تاریخ کې 52 سیټانې ورکړو د سیاست او بلوچستان ته درګردو صوبو زیات ورکړو. دې نه لوڅ کوم په وپاک کې ستا د بلوچستان د روزګار څخه کومه کوټه ده هغه هم د نور صوبو خلک په هغه باندې لګیا دي کنه. بلوچستان کې خو دې دی په مرکز کې هم دي کنه، نو د نور صوبو ته خدای سي چې هغه ځان بلوچستاني شو کوي. دلته زما استاد د ضلعو څخه په 1000 روپۍ په 1500 روپۍ باندې لوکلان خلک ورجوړي او یوه خدشه دا ده چې هغه ملازمین اوس برته صوبې ته راغلي دي دا وایي چې دا به اوسي دا پیټی ګورنمنټ باب کوم پارټي دا به وکړي ضرور انشاءالله. ټایم نشته د نیوز ټایم د نظیر تکزي صاحب ریم آغا صاحب سي دواړو ډېره مننه. نن تاسو وکتل چې کوم خاص کا د جعلي ډومیسایل لوکل څخه خلک جوړ کړي دي روزګار باندې کوي. سی ایم بلوچستان څخه جام کمال صاحب په هغه باندې دا کوشش کوي چې دا خلک چې کوم دي دا بیرته وباسي د بلوچستان خپل عوام چې کوم دي په دې روزګار باندې وکړي. دا ډېره خوشاینه خبره ده، ډېر ښه خبر دی. نه علاوه کوم کرونا وایرس ته تقریبا د هغه زور زیاته تقریبا وواتي انشاءالله میاشت دوی کې دا تر ډېره پورې کم سي ژوند چې کوم دی په خپل نارمل روټین باندې به راسي. او د پیټی کوم ګورنمنټ دی دوی کوششونه کوي معیشت کم دی ډیولپمنټ کم دی بېروزګاري کم ده دا برابر کړي دا ټیک کړي عوام ته خوشحاله ژوند ورکړي. د مېلمنو سره پروډکشن ټیم سره راکړو اجازه د خدای په امان.